دو سیزونو باندې الله ملاویږي او الله نږدې کیږي د الله د محبوبیت په مخ ته ځمکه باندې دو سیزونه دي د ټولو نه مخکې مې درته ووې هلکه نوجوانۍ کې تقوا په حالت د نوجوانۍ کې خبره مې دې پورې کوله بزرګ له یو کس راغی حضرت د شهوت د غصې ډېره غلبه ده کنټرول نشم کولی حضرت ورته وی اسانه د مسله درته ښیم راشه کښېنه وایي چې کله در باندې غصه غلبه وکړي یا شهوت زه چې ته بازار ځنګل ته ځه او په ونه باندې میخونه ټک وخه بس غصه به دفع کېږي دا کار چې کله م غصه در دي یا در باندې د شهوت غلبه شوه زه ځنګل ته په ونو باندې میخونه ټک وخه دا ستا وظیفه شوه حضرت وظیفه نه راکې دغه دې وظیفه ده ځه ځنګل ته ځان رسوه ښه جي دی چې به کله دغه شه جي غصه به پرې راله غصه کې به زر به سټک ګټې مټې او میخونه واغېستو ځنګل ته به یې منډې به یې والې خلکو یې چې په ده څه چالو شو یا به پې د شهوت غلبه شوه میخونه به یې اغېستې او منډې به یې والې خبرې ته توجه کوې د ما محترمو وایي زمانه تېره شوه 5-6 میاشتې تېرې شوې دی راغې حضرت زما غصې او شهوت والا ماده قطع شوه ختمه شوه جي الله زما کار وکړه جي اوس په ما ډېر دغه نه راځي نه را باندې غصه ډېره غلبه کوي که څوک راته هر څه وي بس زه ورته خاندم حضرت هغه ماده چې کومه په ما باندې غلبه وه هغه الله زمانه قطع کړه حضرت وی هغه ستانه الله قطع کړه خو ورشه کوم میخونه چې دی په ونه باندې ټکوالی دي هغه روباسه راوړه حضرت په میخونو څه کوې بازار د دنیا میخونه به درله والم څه کوې په میخونو هغه وی نه کوم چې دی په ونو باندې ټکوالی دي په حالت د غصه کې او په حالت د شهوت کې دی په ونه باندې کوم میخونه والی دي مال هغه میخونه پکار دي حضرت بازار کې علم نه میخونه هغه پکار دي تا ته خبره کوم وای دی لړ جي ټوله ورځې تېره کړه میخونه یې راویسته ونې یې ټولې سورې کړې په ونو کې لوی غارونه کړي حضرت له میخونه کېښوده حضرت میخونه مې راوړه وایه څه چل دې وکړه د ونو نه دې او حضرت د ونو نه مې میخونه وایه ونو ته خو د نقصان نه دی رسولی حضرت په ونه کې خو مې غارونه کړي دي حضرت ورته ووې د هغه غارونه دي چې تا به په حالت د شهوت کې د بل مسلمان په عزت کې کول چې تا په ونه کې کړي دي د هغه غارونه دي د هغه غسره چې تا به د بل مسلمان په جسم و په زړه کې سوري کول د هغه سوري دي چې تا په ونه باندې ایستې دي تا سوچ کړی دی دا و چې په حالت د شهوت کې انسان باندې غلبه وکړي نو څه به کې خو د مسلمان عزت به تار کینو د مسلمان په عزت کې به سوري کینو بل خو څه نشي کولی د ما محترم او غصې در باندې غلبه وکړه او غصه کې به ته څه کې د بل مسلمان زړه کې به سوري کې ته خو نور څه نشي کولی کنزل به کې اوتې بوتې به وی لګیا بی د هغه زړه به در دی وایي حضرت ورته وی دا هغه سوري دي چې تا به د مسلمان د عزت مجروح کو په انسان کې تا کمې سوري به کول د هغه سوري تا په ونه کې ټکوالی دي او هغه سوري تا په ونه کې کړي دي خبره دې پورې کوم زما محترمو چې انسان الله ته نږدې کېږي د ټولو نه مخکې انسان الله ته نږدې کېږي د ما محترمو هغه په څه کې هغه په حالت د نوجوانۍ کې چې د تقوا اختیار کړي या हबीब सलाम अलैका सलाम